सबक नंबर 18 की नासिख الحدीث و منسوخ حضرت مصنف سے ناسخ او منسوخ حدیث د تخایش ناسخ او منسوخ شش دل څنګه دا جوړیږي. اول د نسخ ولا تعریف کې تعریف النسخ لغه له معنیان نسخ دوی معنی دي. نمبر 1 الازاله یشای ختم کې زایل کې دي چې وو دي زنه ختم کې اندینه د الله په جوړ شو د عرب وایي چې ومنه نسخت الشمس ازولا غرم راغلو سیوری ختمه کړله ای ازالت وزنه لري کړله. دویمه معنا د نسخ د یو شای یو کتاب کې لیکلي ته کپی ته وړي یا کپی کې لیکلي وي کپی نه بلې کپی کې شوالې کې والنقل نقل کول منه نسخت الكتاب دا کتاب می ولیکلو بل شنه یا په کې لیکنه مو کې ځانه قلت ما فيه شرکی نقل کې بلتا نو گویا ناسخ معنا ده شپکه ان الناسخ قد ازال المنسوخه زه د ناسخ لګیا شو منسوخ لري کړه ځینشته لري شتا کار نشته اوس خاتمي اوس دما کار شو تا زور ختم شو ده لکه یو سړی زوري خاتم شي کنه بیا خلک ازینه لري کې ته بس خاتم نه بعد تو کوم کار کول شاغه نه تو اوس ختم شوی اوس به تو په ځای بل لګو لکه یو شی وسی زیولیټ ته لګولې بلیږي والا کې کنه وسوسې د الله په ځای خلوي بل نه لګي که ساغه له کور خاطر شي کور نه کوي پیدا نه کوي بس والا کوي څه پیدا نه منسوخ شو کنه د بل شی ناسخ رو الله په ځای نه پکان نه ناسخ لکه ناسخ غایت حدیث تل شي کده ځل منسوخه بل منسوخ حدیث ختم کړی وي او نقلوا الى حکم اخر یده سی وکي سم مکمل خنی ختم کړه خایو حکم حکم واغنه بدل کې بل حکم ته وړي بل سیستم ته لکه یو ګډ ډیزلی د ډیزلی نه پټرولی ته وړي یا شکه سولر سیستم ته وړي شکل بدل کی دا خاصه مثالی تور بنیای بلا تشبیه ولا بلا کیفیه نه یو شایسی بل ایمانی ته وړي دي تا خالص نقل شی الی شی اخر صدا شی بل ته وړول ولا کی د شو یو شی به نه بل جوړ کړلو اصطلاحی دي معنا دایا شرف الشارعی حکما منه متقدما الشارع علی سلام نا کوم حکم مخیر غلو اغا وچات کی ختمی کی به حکم منه متاخر په بل حکم سره ساورست روشی البسی اهمیته د ناسخ منسوخ ډیر اهمیت او صعوبت د دې ول سختی د مولموله لګران دی او اشهر المبرزین به او په دې کې مشهور کوم کسان دي چې د میدان ته وتلی دي سوار او د دې ول کم شدي مایلال دي عادت خای معرفت الناس الحديث منسوخ حدیث د ناسخ نه بلاول او د دې پیژندل علم مهم صعب اهم امپورټیټ علم د شد زره مشکلات ده مشکل ډیفیکلټ ده فقط قول زهري رحم الله امام محمد بن شهاب زهري صاحب وای اعي الفقهاء واعجزهم دي علم علما ستړي کړي دي او چې کړي دي عاجزه کړي دي چې کړي معنی نه ډېر ستړي کړي دي په تفتیش کې اي يعرف الناس الحديث منسوخ چې ناسخ د منسوخ نه بیل کې و پیژني واشهر المبرزين فيه په دې کې مشهور کسان چې د دې میدان شهسوار دي ورس علم کې کیا ہے رجال ہے د دې علم ولهیرو دی هغه څوک دی هو الامام الشافعي رحمه الله امام شافعي سي د نور علماء دي خلک دو په کار ډیر کړل فقط كانت لو فيه يد الطولا فقط كانت لو فيه اليد طول د دې پکې خد شو مهارت خو وګد لاس لارلو لوګد لاس چوي خو لري نه سمون رخصتا شي کنه لوست درغونی لاندې ساتي نه چې نشر خستای نو وګد لاس دای سپوس ګورار شو کول شي ورمیګ وو خو چات کی وو خارچر شو کول شي وزا لوندې پونی نشر شو کول وو سره مقابله کول شي وټه نشي کول نه د شی ته زنه سړی چې شي هغه ته مهارت حاصل وي لری لری ور کورونه حل کول شي والسابقه الاولى فدي کې ولا سبقت حاصل وي قال الامام احمد ابن وارا امام احمد ابن وارا سيبي چې وقد قدم من مصر دا مصر لكن رغلو چې كتبت كتب الشافعي چې د امام شافعي کتابونه لیکلي دي یلي دي قال شي لا قال شي فرت تا خډيره کوته کړي د ما علمنا المجمل من المفسر چې مخ مجمل او مفسر سره نه پیژنیو بلنا ولا ناسخه الحديث من منسوخه ناسخ د منسوخ نه نشو بلواله حتى جالسنا الشافعيه
تر دې چې کله موږ امام شافعي صاحب سره پکې نستلی شو داغه مجلسونه می اختیار کو علم په دغه شیانو پوي شولو خدای چې بما یعرف الناسخ من المنسوخ ناسخ به د منسوخ نه څنګه پیژاني یعرف الناسخ الحديث من المنسوخ بیا حدیث هذه الامور د لاندې کارونو کې هر یو کار سره چې تشوا کې تجربه وا کې ته بیا پیژنل شي نمبر 1 بتصریح رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خپل پیغمبر سم دی خبري وضاحت وکي شیوال مدا کار کول د ما کوي وزدا کوي منع اول ولا منسوخ شو که حدیث بریده ته یا بریده ته په صحیح مسلم بریده سی ول حدیث ته پیغمبر سم والا کې ویل شي تاسو قبر زیارتونو ته ما زی والا کې شرک ډیر وکنه خلق په قبرونو په ځان سولول هر شی به کول ورسته چې کله خلکو کې دا په خش ولا چې زی قبرونو ته تلل خو خبره دي سره خسري ته اخرت ری دیږي دنیا رغبت کمیږي نواله خیر چې ما زی چې وزای نواله خبره ختم شوه كنت نهيتكم من زيارة القبور قال مده قبرونه زیارتونو نه منع کړی وای فزروه وس ولا زای فإن تذكر الآخرة دي سره سړی ته آخرت یادېږي آخرت درې دی وګوره ودی کتو په ظاهر ابن والا خبره منسوخه ده نمبر 2 مثال بقول صحابین یو صحابي وای مثلا کقول جابر بن عبد الله رضی الله عنه لکه جابر سی ویل دي کان اخر الامرين من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک اللزوم من مسات النار پیغمبر سم اخیری کار دا وکنه چې کم شای په اور پخ شوی و هغه چې او خوړل او داس سره نه ماته دوه او داس به نه کولو معنا دا شو چې اوله کې کم کولو هغه خبره خاتمه ده اخرجه اصحاب السنن نمبر 3 بمعرفه التاریخ چې د حدیث د نزول ول تاریخ د معلومي چې دا حدیث او دا واقعیا په پلنکی طریقې د بل ورستتی نشي و که حدیث شداد ابن اوس مرفوع لکه مرفوع حدیث شداد سی بل چې افطر الحاجم والمحجوم کم سړی چې حجامه لګي د چا نوینه وباسي او چې د چا نوینه وبسلی د غدواړ ول رجامات شول چې کله پروژې کې دی وینه وباسي دا حدیث په ظاهر وګوري ولی ما ته شروع جا خیر نه خو چې خوړلې نه جما شي د نه شسکلی دي به څنګه رجامات شو چلو دا موږ چې شروع اسلام کې خدا شي خبره یا موږ ته دا مناخلو چې تر الحاج المحجوم نه ده چې محجوم به ضعیف او ګرځي روزه به ماته کې حاجم به ویني تیری کی خدا به منسوخ شنو سی به حدیث ابن عباس حدیث منسوخ شوه ده کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم احتجمه محرم احرام حالات کې پیغمبر سن حجامه لګولې و واحتجمه وصائم پروژیالات کې حجامه لګولې و فقد جاء في بعض طرق حديث شداد ولا حدیث په سندو کې درغلی چې نه ذالک کان زمن الفتح د دې فتح مکی په ټیم کې دا خبرونه ابن عباس صاحب په حجۃ الوداع ابن عباس په سره حجۃ الوداع کې ملو شی او ملته کې صحبت کړي ما ټیم کې ورسره و نمبر 4 چې حدیث مو ملو چې دا ناسخ ته منسوخ ته په اجماع سره چې اجماع دلالت وکي بدلالة الاجماع که حدیث لکه دا حدیث ده من شرب الخمر فجلدوكم سلا شراس کی ولا کوڑی ولا گوی فین عاد في الرابع سلرم ذلی کوس کل فقتلوه قتل کی قال النووي رحمه الله امام النووي سیبی شی دل الاجماع ولا نسی اجماع دلالت کی چې دا منسوخ ته ځکه چې دا قتل خبره پکې نشته ده والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ اجماع به د سیده چې دا په خپل باندې بل چې نه نسخ کوي نو دا منسوخيږي ها یو شایسته پکې چې ولکه يدل على ناسخ الناسخ د لخای دلالت وکي مشهور کتابونه چې له خید ناسخ منسوخ متعلقه شور المصنفات به الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار لابي بكر محمد بن موسى الحازمي نمبر 2 الناسخ والمنسوخ للامام احمد نمبر 3 تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي رحمه الله